هر منځ دپاره اودس کول دا فرض دی، واجب دی، لازم دی. که ستا د مخکې نه اودس موجود او که نه، لیکن د هر منځ دپاره اودس کول دا فرض دی. دا د امام زهري رحمه الله تعالی قول دی. خو جمهور علماء کرام، جمهور فقهای کرام فرمایي که د مخکې نه ستا اودس موجودي نو بیا په تا باندې اودس کول فرض نه دی، مستحب دی خو فرض نه دی. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو اودس باندې ډیر منځونه کړي دي. نو که ستا د مخکې نه اودس موجود دی نو بیا اودس په تا باندې دوباره کول فرض نه دی. خو معتدله اولا خبره داره که ستا د مخکې نه اودس موجود هم وي خو چې کله د منځ ټیم راشي نو اودس وکړه. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي مخ چې کله انسان ووینځي په اودس کې نو الله رب العزت د مخ ګناهونه ختم کړي. کله چې لاسونه ووینځي نو الله رب العزت لاسونو ګناهونه ختم کړي. کله چې خپې ووینځي مسه وکړي نو الله رب العزت د هر یو اعضا په بدل کې ګناهونه د انسان ختموي. هر منځ دپاره اودس کول دا مستحب دی او اولا دی.